السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د می 14 تاریخ کال دی 2018. هوښیاران وایي چې خدای دې دشمن له هم چرته کم ظرف دشمن ورنکي. دا خبره یاد ساتئ، دا برته اخره کې ویم. اوس درته اول د تاریخ نه یو واقعه ویم او بیا نن چې کوم هغه کوکین کوین وه هغوی په عدالت کې څه عجیبه انکشاف کړی. ټوله سټوري ښکاره شوه چې د هغې په شا څه ما تاسو ته وی دا میډیا چې ولې دومره کوریج ورکوي دا هسې نه ده، د دې په شا ډېر لوی ګیم دی، ډېر لوی سازش دی. هغه اوس ښکاره شو. بری صغیر کې داسې چلو چې کله انګریز دلته حکمرانو او دویم جنگ عظیم شروع و نو هټلر چې کومو جرمني ټولې دنیا ته خپې اړامې کړې وي، په هغې کې برطانیې ته هم خپې اړامې کړې وي، اتحادي فوجیان جنګېدل، د فوجیانو کمې شو. نو برطانیې دا سوچ وکړو چې د بر صغیر نه مونږ الریډي ډېر فوجیان برتي کړي، لږ نور ترې برتي کړو. نو کلي په کلي هغوی سړي ګرځول او وی چې به برتی له راشئ. یو ځای ته ورله، هلته یو نایي کور و، میراثي چې ورته وایي، د هغه کور و چې ور یې وډبو، یو بوډۍ ښځه راووته، هغې ته یې وی په کور کې څوک سړي شته؟ نو هغې ورته وی چې او زما یو نوسۍ دی، نور مې څوک نارینه نشته. نو هغوی ورته ډېر په ادب سره ووایي چې ابې ملکه برطانیا ته ستا د زوی ضرورت دی. ډېره حیرانه شوه، د نوسۍ ضرورت دی. ډېره حیرانه شوه، وی زما د نوسۍ ملکه برطانیا ته څه ضرورت پېښ شو؟ وی په فوج کې د هغه ضرورت دی، د جرمني خلاف جنگ لیلیږو. هغه بوډۍ ډېره هوښیاره ښځه وه، هغې ورته وی که ملکه برطانیا ته زما د نوسۍ ضرورت شو نو وی پکار ده چې د هټلر سره روغ وکړي، لکه چې مونږ جنگ ته پاتې شو نو د هټلر سره روغ وکړي. دا خبره مې په دې وکړه چې ما تاسو ته 2-3 ورځې راسوي چې 28وي ترمیم دپاره مختلف کوششونه دي. یو پای کې نیب اکټیو شوی او یو انمول چې د پینکي هغې د کراچۍ نه ګرفتاره کړې ده. خو ما تاسو ته چې دا میډیا کې ولې دومره کوریج ورکوي نو د دې په شا سازش صرف ډرګ نه دي، ځکه چې دغسې خو په زرګونو خلک په کراچۍ کې منشیات خرڅوي. تاسو ته به دا نه پته، د حیرت خبره به چې په دنیا کې ټول نسیوا چرس په نیویارک کې خرڅیږي، دویم نمبر په کراچۍ کې او دریم نمبر بمبئی کې. نو صرف پینکي ولې نیوله، خو د هغې مقاصد بدلو او هغه نن هغې په هایکورټ په سند په عدالت کې وي چې عدالت کې پیش کړه. هغې چغې ووالې چې زه 6 ورځې مخکې ګرفتاره کړې یم او ما باندې ظلم کوي، تشدد کوي، راته وایي چې ټول خاندان به دې والو، خو دا ووایه چې ته به بنیګاله ته تلې. لکه عمران خان له خدای دومره کم ظرفه دشمنان ورکړي چې 4 کاله وشوه په جیل کې دي، 1000 ورځو نه یې سیوا شوي، د هر نظام د هغه خلاف دي، 300 FIR شوي، پارټي وله ماته کړه، په الیکشن یې وله ډاکه وواله، نشان یې ترې واغستو، مخصوص شیتونه ترې واغسته او هغه په خپل موقف ولاړ دي. نو اوس سوچ وکړه چې دوی ته د د پینکي ضرورت شو، انمول پینکي. نو زه وایم چې تاسو ته د پینکي ضرورت شو نو روغ وکړئ، دې کې د عوامو هم فایده ده او د ملک هم فایده ده. دویمه خبره دا ده، یو منصوبه انسان جوړي او بله منصوبه الله جوړي او بېشکه الله بهترین منصوبه ساز دی. د عمران خان خلاف چې چا دا سازش جوړو چې انمول پینکي استعمالوله چې د بنیګاله نوم واله، هغې سریعام هغه ټول کردارونه ذلیله کړه په عدالت کې او جامې ترې وویستې. اوس چې دوی هر څومره ووایي چې عمران خان هغه دی یا دا دی، خو انمول پینکي ځان د دې قوم هیرو کړه چې ډرګ یې خرڅول خو ضمیر یې نه خرڅو. دغسې ډېر خلک دي په سرکاري ادارو کې، سیاستدانانو کې چې د لږ مفاداتو دپاره یې ضمیر خرڅ کړی دی او د بل خلاف یې سازشونه کړي دي، دا چل اونکو. نو زه اکثر ویم او خلک هم وایي چې د عمران خان جدوجهد د قائد اعظم نه سیوا په دې و چې انګریز بې ضمیر او بې غیرته نه و. عمران خان ته خو چې کم مخالفین میلاو شوي دي ډېر بل شان دي. الله دې رحم وکړي، څومره چې داسې اقدامات کوي
د عوامو او د حکومت د عوامو او د ادارو په منځ کې فاصله سیوا کیږي. د خدای دپاره د خپل ضد او انا نه راوځئ، د خدای دپاره د پاکستان باندې رحم وکړئ، د خدای دپاره په عوام باندې رحم وکړئ. دا څومره سیاسي بېچیني چې ده، نه معیشت چلیږي، نه سیاست چلیږي، نه انویسټمنټ راځي، نه کاروبار چلیږي، هر څه په ټپه ولاړ دي. او د هغې بنیادي وجه دغه انتقامي کاروانې دي کوم چې نن انمول پینکي په عدالت کې سریعام وي چې ما گرفتار کړی یم، تشدد را باندې کوي، فیملی را لغیبوي او دقه راته وایي چې بنیګاله د سړي خلاف بیان ورکړه. الله دې رحم وکړي. عزت او ذلت والا یو الله دی، هیڅ څوک نشي دغه کولی، ذلیله کولی، او دا د هغې غټ ثبوت دی. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او ښه سوچ وکړئ. په ښه سوچ کې څه ګناه نشته.